أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حجر سوار لسم سپارہ آیات نمبر 26 ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون د دې آیاتونو مخ کې الله تعالی د اسمانونو او د زمکو او د غینه چې کوم سيزونه راوځي د هغه بحث الله تعالی او فرمایو دغه آیاتونو د آیات افاقیه وي وزدل د الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام داغي بحث کی پدې آیاتونو کې چې دې ته آیات دي انفسیه ورتوي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون الله تعالی فرمایي په تحقیق سره موږ پیدا کړی د انسان من صلصال د کړنکیدونکو من حمأ او د تورې مسنون او د سخا خورینه د تورې د کړنګیدونکو او د سخا مطلب پلیته نه خو هغه سخا لکه څنګه چې زنانه وړه هغهږي او بیا دغه وړه خمبیره شي او د ډیره خمبیره کېدو د وجې نه د هغې نه هغه تریو بوی ځي دقې ته چې کوم دی مسنون ویلی شي نو دا خو خوراک جایز دی پلیته خو نه ده خو انسان نه هغه بوی نه چې کوم دی تنګېږي هغه بوی انسان نشي برداشت کولی هغه خوند هم تریو هغه هم انسان نشي برداشت کولی دقه شان چې الله جل شانه کله حضرت آدم علیه السلام پیدا کو د ټولو نه ډومبې خوره چې کوم دی راغونډه کړله قسم خوره الله تعالی چې کوم دی د ځمکې نه راغونډه کړله بیا هغه خوره چې کوم دی په فرشتو واغږله خمبیره یې کړله ډېر وخته پورې دا اغږله او بیا چې کله په دې باندې دا ډېر وخت په دې خوره تیر شي او غږلې خورې دا بیا توره شي نو دقه شان دا خوره چې کوم دی توره شوله خمبیره شوله او د ډېرې خمبیره کېدو د وجې نه تریو وینه د خورې نه روان شو نو د هغې نه وروستو الله تعالی د دې نه حضرت آدم علیه السلام جوسه مبارکه جوړه کړله بیا په هغې باندې خوا چلیدله هغه جوسه مبارکه د حضرت آدم علیه السلام مکمل وچه شوله لکه څنګه چې دا دغه څه ورته وایي دا لوښي چې جوړي کولالان دې چې څنګه دا لوښي جوړي
او په دې بټۍ کې چې کوم دی دا خټه وردن نه کي او بیا چې کله راوکاږي نو بالکل د هغې نه ټیکري والا لوښي جوړ شوي دقه شان دی چې سړی والا بیا په دې ګوته باندې کړنګ ورکړي نو ټانګ غونده کې کوي نو دقه شان دی د آدم علیه السلام دا خټه مبارکه دا وجود مبارک مکمل چې کوم دی وچ شو ټانګېدلی شو نو د هغې نه وروستو د ډېرو حالاتو تېرېدو نه وروستو پکې الله تعالی بیا روح چې کوم دی ورپو نو دې کې د هغې حالاتو چې کوم دی ذکر دی چې الله تعالی فرمایي چې ما د انسان سوال د کړنګېدونکې چې دا خټه وچه شي و ټیکرې ته جوړ شي ځکه بل ځای کې الله تعالی فرمایي لقد ان خلقنا الانسان فخار لفظ راځي سوره رحمان کې فخار نو فخار تک ټیکري ته ویلی شي الله تعالی به د ټیکري په شان دی وجود به ورله ورکړو د ټیکري نه مې جوړ کړی دی نو لومبی دا خټه واغږله بیا په دې باندې ډېره زمانه تېره شوه دا توره شوله خمبیره شوله تروه شوله تریوبینتې شروع شو د هغې نه وروستو الله تعالی د ده نه انسان جوړ کړو حضرت آدم علیه السلام او د هغې نه وروستو بیا چې په ده باندې خوا لګېدله وجود یې وچ شو نو بالکل د ټیکري په شانتې وجود یې جوړ شو د هغې نه وروستو د ډېرو حالاتو تېرېدلو نه وروستو الله تعالی په ده کې بیا خپلو روح ورپو لقد خلقنا الانسان په تحقیق سره مونږ پیدا کړی دی انسان من صلصال د کړنګېدونکي من حمأ د تورې مسنون څخه خاورې نه خمبیره شوې خاورې نه د حضرت آدم علیه السلام دپاره قرآن مجید کې 4 نومونه ذکر دي د انسان نومو د آدم علیه السلام خلیفه ورته ویلي دي او دغه رنګې بشر انسانو آدمو او خلیفه او بشر دا 4 نومه د حضرت آدم علیه السلام دپاره قرآن مجید کې ذکر دي دلته الله فرمایي لقد خلقنا الانسان دا انسان نوم د حضرت آدم علیه السلام دپاره ذکر شوی دی ورپسې په دې دویم آیت کې وإذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا نو بشر یې ورته ویلي دي او د دې نه مخکې سوره بقره کې ورته الله تعالی خلیفه ویلي دي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم نو آدم یې ورته ویلي دي او بل ځای کې ورته الله تعالی چې کوم دی خلیفه ویلي دي وإذ قلنا للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفه د په دې ځمکه باندې یو خلیفه لره پیدا کوونکی ما نو دا 4 نومونه د حضرت آدم علیه السلام دپاره ذکر دي نو فرمایي ولقد خلقنا الانسان په تحقیق سره مونږ پیدا کړی د انسان من صلصال د کړنګېدونکي من حمأ او د تورې مسنون څخه خاورې نه والجان او جان خلقناه مونږ پیدا کړی د دې جان لره من قبل مخکې د دې نه من نار السموم د اور د شغلې نه نو دا جان چې دی دا د پیریانو نیکه دی ابوالجان دا د پیریانو نیکه دی او د انسانانو نیکه زمونږ استاد حضرت آدم علیه السلام دی نو الله تعالی فرمایي چې دا جان مونږ د حضرت آدم علیه السلام نه مخکې پیدا کړی اصل کې د دې انسان د پیدایش نه مخکې په دې ځمکه باندې پیریان آبادو ځکه پرشتو وي چې یفسد فی الارض الله تعالی د انسان مو پیدا کړ ځکه دوی په مخ د ځمکه باندې فساد خوري نو پرشتو سره خو علم غیب نه و دوی به یو بل ویني دوی به فسادونه کوي په دې مخ د ځمکه باندې نو انسان لا پیدا نه دی پرشته اعتراض کوي چې خدای پاک دې مو پیدا کوه وی دی قیاس کړو دو پیریانو نه ځکه چې پیریان د دې نه مخکې په دې ځمکه باندې آباد و هغوی فساد کوو په ځمکه کې هغوی به یو بل سره دشمنۍ او طرفګنۍ کولې نو پرشتو وی چې دا پیریان داسې کوي نو د انسانان به هم داسې کوي نو دا پیریان آبادو نو الله تعالی بیا عذاب راوستو فرشته به مقرر کړه ټول پیریان یې ووالو دا ابلیس پکې زبرګ کېدو دا ابوالجان ابلیس دا پیری شیطان چې کوم ته مونږ وایو دی پکې زبر کېدو ځکه د 6 لکه کلونه به د ځمکه باندې عبادت کړی دی نو فرشتو الله ته عرض وکړو چې الله تعالی دا خو ډېر زبرګ دی ته پکې څه نه وایو ځکه چې دی خو ډېر زبرګ دی او عبادت کې نافرماني نه کوي ستا خو الله تعالی ته خو معلوم و که نه هغه بې نسله وي دې ته بې نسله ویلی شي دې ته بې نسله الله ته نسل معلوم و چې دا خطرناک دی نو الله تعالی ورته وایي بس تاسو خوښه به وکړمه پرېږدمه نو الله تعالی دا ابلیس چې و شیطان دی الله تعالی چې کوم دی فرشتو سره وخېجو فرشتو سره به دی پاتې کېدو نو دغې خو خپل رګ پکې راګرځېدو که نه نو چې کله ورته وی د آدم علیه السلام د سجده وکړه
نو ده ورته وی خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين. زه ورته ولې سجده وکړم آدم علیه السلام ته؟ د الله تعالی ته زه ورته ولې سجده وکړم؟ هغه دې د خاورې نه پیدا کړل د خټې نه او زه دې د اور نه پیدا کړی یم. نو زه به هغه ته سجده کوم هغه به ما ته سجده کوي. الله تعالی ته خو پته وه چې دا چل به کېږي دا بې نسله دي. خو فرشتو ته دا خبره ښودله چې زه په هر څیز باندې پوه یم. فرشتو عرض وکړه نه چې الله تعالی دې ته څه مه وایه ځکه چې دا ډېر زبرګ دی 6 لکه کاله عبادت کړلې په مخ ته ځمکه باندې نو دې به دغې فرشتو سره چې کوم دی پاتې کېدو. نو دغه ابوالجان چې د پیریانو نیکه دی. نو فرمایي واذ قال رب والجان او جان چې دی خلقناه الله وي مونږ پیدا کړی دی دې جان لره من قبل مخکې د ده نه من نار السموم د اور د لمبې نه. نو پیریان چې دي د اور نه جوړ دي انسانان د خټې نه جوړ دي. نو په اور کې غرور او تکبر دی دا په بره باندې ځي خوره په کته باندې راځي. د دې وجې نه الله تعالی سره هر څه ډېر خو د انسان د دې وجې د خټې نه جوړ کړي چې دې کې به عاجزي دې کې به تکبر نه وي. نو پیریم دقل د تکبر وکړو. من قبل من نار السموم د اور د لمبې نه. واذ قال ربک هر کله چې ووایي رب ستا للملایکة د فرشتو ته انی خالق چې بېشکه زه پیدا کوونکی یم بشرا انسان لره من صلصال د کړنګېدونکي من حمأ د تورې مسنون خمبیره او سا خاورې نه. فاذا سویته پس هر کله چې زه برابر کم دی انسان لره آدم علیه السلام لره ونفخت فیه او زه پوکم په دې انسان کې آدم علیه السلام کې من روحي د خپل روح نه. نو فقعو نو تاسو پریوځئ له دته ساجدین سجده کوونکي. الله تعالی ورته وي تاسو دته سجده کوونکي پریوځئ. کله زه دې جوړ کړم په دې کې روح پوکم دې ژوندې کړم تاسو به دته سجده کوئ. نو فسجد الملائکة نو سجده وکړه فرشتو کلهم ټولو اجمعون په جمع باندې الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړله. ابلیس ووی ابا انکار وکړو ان یکون دا چې شي دی مع الساجدین د سجده کوونکو سره. نو د ابلیس ته الله تعالی دلته کې وایي چې الله تعالی ورته وفرمیل ان یکون دا چې شي د ابلیس مع الساجدین د سجده کوونکو سره. ځکه الله تعالی وایي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا هر کله چې وفرمیل الله تعالی فرشتو چې اسجدوا تاسو سجده وکړئ. نو د شیطان ته په ظاهره کې حکم نه دی شوی. نو دلته کې بیا پکار ده چې شیطان ویلی وي چې الله تعالی ما ته خو چې الله ورته وفرمیل چې تا دا سجده ولې ونه کړله نو پکار ده چې شیطان جواب ورکړی وي چې الله تا خو حکم فرشتو ته کړی ما ته دې نه و کړی که نه تا خو فرشتو ته کړی نو دې وجې ما سجده ونه کړه. نو وي نه وي دې کې ضمنا د شیطان ته حکم ځکه دې فرشتو کې پاتې کېدو که نه الله تعالی اوچت کړی فرشتو ته. نو چې دې الله تعالی فرشتو ته حکم کو اصل ته نو د فرع تابع ته به په طریق اولا باندې حکم وشته چې کوم دی آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو شیطان دا اعتراض نشي کولی چې تا ما ته وایي ته خو ما ته حکم نه دی کړی ځکه په ضمن کې دا شیطان راغلی دا ابلیس. الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړله ابا انکار یې وکړو ان یکون مع الساجدین دا چې شي دی د سجده کوونکو سره. نو سجده کوونکي فرشتې وې دی ورسره نه شو. قال الله تعالی وفرمیل یا ابلیس ای ابلیس ما لکه تعالی څه وشو الا تکون دا چې ته نشوې مع الساجدین د سجده کوونکو سره. قال نو شیطان وی لم اکن نیمه زه لاسجد چې زه سجده وکړم لبشر یو داسې بشر ته خلقته چې تا پیدا کړی دی هغه لره من صلصال د کړنګېدونکي من حمأ د تورې مسنون او د څښا شوې خاورې نه زه دې ته سجده نه کومه. قال الله تعالی ورته وفرمیل فاخرج پس وځه منها د دې ځای نه د جنتونو نه وځه فانک رجیم بېشکه ته رټلې شوي یې وان علیک اللعنة او بېشکه په تا باندې د لعنت وي الی یوم الدین تر ورځې تر جزا پورې قیامته پورې. قال شیطان وی رب ای رب زما فانظرني ما ته مهلت راکړي الی یوم یبعثون تر ورځې هغې پورې چې خلک راپاڅولی شي الی یوم تر هغې ورځې یبعثون چې راپاڅولی شي خلک. یعنی الله قال الله تعالی ورته وفرمیل فانک من المنذرین بېشکه تو من المنذرین د مهلت ورکړی شوی نه الی یوم الوقت المعلوم تر یو وخت معلومه پورې. شیطان وی رب انذرني الی یوم یبعثون
الله تعالی ماله مهلت راکړي تر 2 شپېلې پورې، ځکه چې لومبۍ شپېلې وویل شي سوري اولا لومبۍ شپېلې، په دې سره به هر څه ختم شي. په 2 شپېلې سره بیا خلک راپاسي، نو د وی تر هغه وخت تر 2 شپېلې پورې مال چې کوم دی مهلت راکړي، یعنی په ما مرګ مراوله چې په 2 شپېلې سره خلک ژوندي شوندي او پکې هم ژوندي کنه، مطلب دا چې په ما باندې مرګ مراوله. الله ته فرمایل فانک من المنذرین، بشک ته د مهلت ورکړې شوی الی یوم الوقت المعلوم، تر یو وخت معلومه پورې چې هغه لومبۍ شپېلې ده، یعنی لومبۍ شپېلې پورې ول الله تعالی مهلت ورکړی دی، دویم پورې ورله نه دی ورکړی، د دویم پورې غوښتي خو الله لومبۍ شپېلې پورې مهلت دی. قال دا شیطان هو ډاډه شو چې ماته الله تعالی سنوي. قال دې شیطان وی رب ای رب زما بما اغویتنی، لکه څنګه چې تاسو گمراه کړم، نو لأزینن، نو خامخا به زه ښایسته کم لهم دوی ته، یعنې د انسانانو ته، فی الارض په ځمکه کې، ولأغوینهم، او خامخا به زه ګمراه کمه د انسانانو لره اجمعین ټولو لره، لأغوینهم خامخا به زه ګمراه کم اجمعین د ټولو انسانانو لره، الا عبادک منهم المخلصین، سوا ستا د مخلصو بندګانو نه، چې ستا کوم مخلص بندګان دي هغه به نه ګمراه کېږي، نور به دا ټول زه ګمراه کړم، داسې چالونه به ورته وچلوم او داسې فریبونه به ورته وچلوم چې دا ټول به زه په خپل فریب او دوکه کې راګیر کړم. خو چې ستا کوم مخلص بندګان دي ستا په فضل به رانه بچ کېږي، هېڅ څوک رانه نشي بچ کېدی. قال الله وفرمیل هذا صراط، دا زما لاره ده، علی مستقیم، چې ما ته نیغه راغلې ده، یعنې د مخلصینو بندګانو دا کومه لاره چې ده دا نیغه لاره ده، او ما ته دا په دې لار چې څوک رارسي ما ته په دې لار باندې رارسي، دا نیغه ما ته چې کوم دی راغلې ده. ان عبادي، بېشکه زما بندګان، لیس لک نشته د ستا علیه په هغوی باندې سلطان څه زور، الا مگر من هغه څوک اتبعک چې ستا تابعداري وکړي، من الغاوین، نو د ګمراهانو نه بشي. ته په چا باندې زور نشي کولی، په زور یې څوک ګمراه کولی نشي، خو چې په خپله خوښه باندې ستا تابعداري وکړي او تا پسې در روان شي، نو بس دا به د ګمراهانو نه وینو. وان جهنم، او بېشکه جهنم، لموعدهم، د دوی د وعدې ځای دی، اجمعین د ټولو، دا کوم چې ګمراهان دي د دې سره د جهنم وعده شوې ده. لها 7 ابواب، د دې جهنم دپاره 7 دروازې دي، لکل باب، د هرې دروازې، منهم د دوی نه، جزء مقسوم، به حصې وي تقسیمې کړې شوې، یعنی په هره دروازه باندې مخصوص خلک داخليږي د جهنم ته. نو یا خو د دې نه طبقې د جهنم مراد دي چې لاندې باندې به وي، د هغې نومونه هم چې کوم دی ذکر شوي دي، لکه ړومبۍ حصې ته چې کوم دی جهنم وي، دویم ته سعیر وي، دریم ته لظوا وي، څلورمې ته حطوما وي، او پنځمې ته سقر، او شپږمې ته جحیم، او اومې ته خاویه. نو لاندې باندې درجې د دې نه مراد دي، چې دا به لاندې باندې درجې وي په هر درجه کې، لکه د منافقینو باره کې راځي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چې دا منافقین به د ټولو نه په لاندې درجه کې، د ټولو نه لاندې درجه چې کوم دی کې منافقین، بیا یهود او نصارا داسې راځه اخره کې، او بیا چې کوم ګنهګاران مسلمانان په اخیره درجه کې باقي وي. نو یا د دقه مراد دي، او یا د دروازې مراد دي، لکه بعضې مفسرین نه رانقل دي چې د دې نه بعضې د جهنم 7 دروازې دي، د جنت هغه 8 دروازې دي. نو د هرې ګناه دپاره یو دروازه ده، لکه څنګه چې د باب الریان چې کومه د روژهدارو دپاره دروازه ده، هغوی په دغې باب الریان باندې داخلېږي. نو د دې په ریان، نو چې دغه باب الریان چې کومه دروازه ده د جنتو، په دې به روژهدار داخلېږي. نو چې کوم روژه خواره دي د هغې په مخالف په چې کوم دی په جهنم کې ورله دروازه وي. دغه رنګ یو دروازه ده د مونځ ده، باب الصلاه، د مونځ دروازه، مونځګزاره په دغې دروازه باندې داخلېږي. نو چې څوک مونځ نه کوي نو هغه په دې جهنم په دغې دروازه باندې داخلېږي، بله دروازه د دې په خلاف باندې. نو 7 قسمه د اعمالو په اعتبار سره 7 قسمه دروازې د جنت دي، او 7 قسمه دا د جهنم دي. خو دا یوه دروازه په جنت کې سیوا ده، وي دا داسې چې ده به هېڅ عمل نه کوي، الله به هېڅ بې څه وبخي، په دغه دروازه به ور داخلي. نو په د جنت 8 دروازې دي، او د جهنمو 7 دروازې دي. لها 7 ابواب،
او دغه جهنم و دروازې دي لكل باب په هر دروازې دپاره منهم د دې خلکو نه جزء حسي دي مقسوم تقسیم کړل شوي حسي دي او تقسیم کړل شوي چې کوم دي ډلې دي یوه ډله او په یوه دروازه باندې ورځي. ولقد خلقنا الانسان په تحقیق سره مونږ پیدا کړی دی انسان من صلصال د کړنګېدونکي من حمأ د تورې مسنون څخه خاورینه والجان او جان خلقناه مونږ پیدا کړی دی د لره من قبل مخکې د دنه یعنې مخکې د آدم علیه السلام نه من نار السموم د اور د لمبې نه. واذ قال ربک د دې وجه نه د پیریانو کې د اکثرو دشمنۍ ځکه دا د اور نه دي په دې کې برداشت نشته دی د دې وجه نه پیغمبر الله تعالی په پیریانو کې نه دی رالیږلی انسانانو کې رالیږلي. نو په دنیا کې اصل انسان دی او پیری تابع دی او د دې دواړو نه به چې کوم دی تپوس کېږي دا دواړه مکلف مخلوقات دي تپوس پته الله تعالی کوي ښې کړي دي بدله به ورته میلاویږي خو بدې کړي دي د بدو بدله به ورته میلاویږي. والجان او جان خلقناه مونږ پیدا کړی دی د لره من قبل مخکې د آدم علیه السلام نه من نار السموم د اور د لمبې نه. واذ قال ربک هر کله چې وفرمیل رب ستا للملائکة فرشتو ته انی خالق چې بېشکه زه پیدا کوونکی یم بشرا یو انسان لره من صلصال د کړنګېدونکي من حمأ د تورې مسنون څخه شوې خټې نه خمبیره شوې خټې نه. فاذا سویته پس هر کله چې زه برابر کړم د لره ونفخت فیه یو زه پوکم په ده کې من روحي د خپل روح نه فقعوا تاسو پس په سجده پرېوځئ له فقعوا پس تاسو پرېوځئ له دته یعنې د انسان ته آدم علیه السلام ته ساجدین سجده کوونکي. فسجد الملائکتو پس سجده وکړله فرشتو کلهم ټولو اجمعون په جمع باندې الا ابلیس سوا د ابلیس نه چې ابلیس سجده ونه کړله ابا انکار یې وکړو ان یکون مع الساجدین د دې خبرې نه چې دی شي د سجده کوونکو سره. قال الله تعالی فرمایل یا ابلیس ای ابلیسه ما لکه تعالی څه شوي دي الله تکونه دا چې ته نشولې مع الساجدین د سجده کوونکو یعنې فرشتو سره. قال ابلیس وویل لم اکن نیمزو لاسجد چې سجده وکړم لبشر داسې انسان ته خلقته چې هغه پیدا کړی دی تا من صلصال د ټنګېدلې من حمأ د تورې مسنون څخه شوې خټې نه. قال الله تعالی فرمایل فاخرج پس ووځه فانها د دې ځای نه فانک رجیم بېشکه ته رټل شوي وان علیک اللعنة او بېشکه په تا باندې لعنت دی الی یوم الدین تر ورځې تر جزا پورې. قال نو شیطان ویل ابلیس ویل رب ای رب زما فانظرنی مال مهلت راکا الی یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې خلک را پاسولی شي. قال الله تعالی فرمایل فانک بېشکه ته من المنظرین د مهلت ورکړې شوی الی یوم الوقت المعلوم تر یو وخت معلومه پورې چې هغه سوري اولا د ډومبنۍ شپېلې تر هغې پورې تا ته مهلت درکړی شوی دی الی یوم الوقت المعلوم تر معلوم وخت تر ورځې تر معلوم وخته پورې. قال نو شیطان وویل رب ای رب زما بما لکه څنګه چې اغویتنی دا زه ګمراه کړمه دا ازینن نو خامخا به زه ښایسته کړم لهم دوی ته دا دنیا فی الارض په ځمکه کې ولاغوینهم او خامخا به ګمراه کړم دوی لره اجمعین ټولو لره لاغوینهم خامخا به ګمراه کړم اجمعین دی ټولو لره دی ټولو انسانانو له الا عبادک سوا ستا د بندګانو نه الا عبادک منهم المخلصین سوا د ستا د مخلص بندګانو نه. قال الله تعالی فرمایل هذا صراط دا لار ده علی مستقیم نیغه ما ته راغلې ده وان عبادي بېشکه زما بندګان لیس لک نشته د ستا علیهم په هغوی باندې سلطان څه زور الا مگر هغه څوک من اتبعک چې ستا تابعداري وکړي من الغاوین نو د ګمراهانو نه به وي. وان جهنم او بېشکه جهنم لموعدهم خامخا د دوی د وعدې ځای دی اجمعین د ټولو. لها سبعة جنت تباره سبعة ابواب و دروازې دي لكل باب د هرې دروازې دپاره منهم د دې خلکو نه جزء مقسوم
تقسیم کړی شوي حصې دي. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.